ایمل ولی خان د آرمی چیف نه معافی غوښته د کې پی کې نوی وزیر اعلی سہیل آفریدی په ایمل ولی خان باندې معذرت ولینوم کې خودو. ایمل ولی خان د آرمی چیف نه معافی په کومه خبره غوښتلې ده تاسو له یاد شي چې ایمل ولی خان د آرمی چیف حواله سره په سنټ کې یو ډېر دوادار تقریر کړو په آرمی چیف باندې ډېر غټ تنقیدونه کړي وو چې هغه تنقیدونو نه پس ایمل ولی خان چې کومه پارټي د اے ان پی ای ډېر زیات خوشاله و ان پی چې موږ په 18 اکتوبر باندې باقاعده جلسه کوو په دغه تقریر باندې به مونږه ایمل ولی خان ته خراج تحسین پیش کوو خو اوس په هغه تقریر باندې ایمل ولی خان د آرمی چیف نه معافی غوښتلې ده. تاسو له یاد شي چې سموده مخکې ډیر ټایم نه کیږي اوس یو هفته نیمه کیږي چې آرمی چیف او شهباز شریف امریکا له ټرمپ سره ملاقات کړو چې تاسو له تصویر هم کاری چې زمونږ آرمی چیف بریف کیس کې سمند زمونږ د ملک معدنیات چې هغه ټرمپ لخول چې دا پاکستان معدنیات دي نو په دغه باندې بیا ایمل ولی خان په سنټ کې تقریر کړو و چې دا آرمی چیف ته کو دکاندار دی چې د ځان سره بریف کیس ګرځي او په دغه بریف کیس کې چې کم معدنیات دي نو هغه کې پی کې دی او په دې باندې زموږ د کې پی کې د عوامو حق ته د دې بزت تاسو کوم. ایمل ولی خان ډیر قراره تقریر کړو و چې ډیر خلکو صفات کولی خو اوس په هغه تقریر باندې ایمل ولی خان یو ټرن اغشتل دي او باقاعده معافی غوښتل ده. ایمل ولی خان په خپل معافی کې کم بیان جاری کړي پاغه هم تفصیلا خبره کوو دین علاوه د پی ټی آی چې کم نوې وزیر اعلی راغو نو هم په ایمل ولی خان باندې معذرت خان نوم کې خاودو ایمل ولی خان نه ایمل ولی خان باندې معذرت ولی نوم کې خاودو خا ګوره چې کله ایمل ولی خان دغه تقریر وکړو نو د اے ان پی چې کم مشران نو غي دا تقریر ډیر زیات خوښ کو د ان پی سپورټرانو د ایمل ولی خان صفات شروع کی چې دا یو د بنګ سړی دی ازماره د آرمی چیف نم نه ریږي او د آرمی چیف په مخ کې خلک خبرې نشي کوله اور ایمل ولی خان په هغه باندې تنقید وکړو خو اوس ایمل ولی خان معافی وغوښته معذرت وکړو نو هغه ټول خبرې چې کوم دی هغه شاله شوې چې کله ایمل ولی خان دغه تقریر کړو نو د مسلم لیگ نون طلال چودري په دې ایمل ولی خان باندې اور په اے ان پی باندې ډېر غټ تنقیدونه کړیو ډېر زیات مطلب یو قسم له ولا پیغورونه هم کړیو ایزلوډ نومي ولا هم ایشتلو اے ان پی ته اور اے ان پی ته دا هم ویلو چې تاسو خو دومره وس نشته چې تاسو په خپل علاقې کې د کونسلر سیټ وګټئ تاسو خو د یو کونسلر سیټ هم نشئ ګټلې او موږ د الله د سېنیټرای سیټ درکو موږ را یو ځای شو تاسو له مو د سېنیټرای سیټ درکو خو بیا په دې د طلال چودري په دې تقریر باندې هم ایمل ولی خان ډیر زیات خفاو او طلال چودري ته ویلو چې تب سریام ما نه معافي غواړي که چېرې تا معافي نه غوښته نو زه دا په سېنیټ کې یا په قومي اسمبلی کې ستا خلاف تقریر کوم. خیر دغه خو جواز ځکه جوړ نشو چې اوس ایمل ولی خان معذرت غوښته معافي غوښته ده. ایمل ولی خان ویلي دي چې ما د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات وکړو زه چې په کوم غلط فهمیو کې ما هغه غلط فهمیان زما شهباز شریف ختم کې ما سره مکمل معلومات نو ما بغیر د معلوماتو په آرمی چیف باندې تنقید کړو بغیر د معلوماتو مې د حکومت خلاف تقریر کړو نو ما سره معلومات نو زه پورا پوها نو ما اوس پوها شوم او زه د خپل تقریر نه معافي غواړم که د ما تقریر په وجه باندې د چا دل ازاری شي وي نو زه غي نه کلیام معافي غواړم جی. نو ایمل ولی خان معافي غوښتلو نه پس کم لمبر چې جوړ شوی په کې پی کې هغه واپس زیرو شوی. د دې حواله سره د تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.